والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تؤدي بها عنا حقه العظيم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. اللهم انزل على ارضنا زينتها وسكنها، اللهم انشر رحمتك وحي بلدك الميت. كريم الله زمن لا حاضر قبول کی، زمن لا ویل لا وریدل قبول کی. اے مهربان الله، من ستا در راغلی ستا په کور کې تا ته ملاسونه اوچت کړي دي. کریم الله، کریم الله، اے مهربان الله، من کور وړیو. اے الله، نن د دنیا یو وړ د چا دروازې له ورشي هغه یې معاف کړي. کریم الله، موږ تعالی راغلي موږ سره د معافۍ معامله وکړي. زموږ صغیره کبیره، زموږ پټ او ښکاره، واړه او لوی، زموږ د شپې ګناهونه، زموږ د ورځې ګناهونه مهربان الله زموږ سره د معافۍ معامله وکړي. زموږ ټول ګناهونه موږ ته معاف کړي. دنیا د آخرت خوشحالیانې راکړي، دنیا د آخرت عزتونه راکړي، دنیا د آخرت د بېعزتۍ، د رسوایۍ، د شرمندګۍ نه زموږ حفاظت وکړي. مهربان الله، موږ د نبي علیه الصلاة والسلام کامل محبت من کرا نصیب کی. کریم الله، د نبی علیه الصلاة والسلام کامل تعبیداری من کرا نصیب کی. مهربان الله، زمون د عقاید حفاظت کی، زمون د ایمان حفاظت کی. کریم الله، زمون د معاشري حفاظت کی، د ملک پاکستان حفاظت کی، د عوام حفاظت کی. اے مهربان الله، د جماعتونو حفاظت کی، د مدارس حفاظت کی. کریم الله، د مراکز حفاظت کی، د تمام امت مسلمه حفاظت کی. اے کریم الله، د ګرانۍ او د مهنګۍ کمور بلې. اے کریم الله، د قرضانۍ باندې بدل کی. اے الله، اے الله، د ګرانی ختمه کی. اے کریم الله، ته ظالم نه موږ ظالمان یو، څه زموږ سره کیږي زموږ د عمل په وجه کیږي. اے مهربان الله، موږ د خپل ګناهونو ستانه معافي غواړو. کتا معاف نکړو زموږ په هلاکت کې شک نشته مولا. موږ ستا درله راغلي یو، موږ سره د معافۍ معامله وکړي. زموږ دعاګانې قبولې کړي. د حرمین شریفین حفاظت وکړي. د نبي علیه الصلاة والسلام د روضې حفاظت وکړي. اے کریم الله، چا چې د حج ارادې کړي دي د هغې دپاره یې داخلي کړي دي. اے مهربان الله، د ټولو دا سفر د خیر کړي. اے مهربان الله، اے الله، موږ ټول بېوسه یو. اے الله، اے الله، موږ له وس راکړي. د نبي علیه الصلاة والسلام د روضې حاضري موږ ته هم را نصیبه کړي. کریم الله، د عرفات او د مینا او د مزدلفې هغه مبارک قدمونه زموږ په قسمت کې هم راولي. اے مهربان الله، اے کریم الله، د صفا او د مروه د هغه غونډۍ هغه چکرې اے کریم الله زموږ په قسمت او مقدر کې راولي. زموږ لپاره د غیبونه انتظام وکړي. اے مهربان الله، په دې ملک کې امن راولي، بدامني ختمه کړي. د عمر بن عبدالعزیز غوندې حکمران موږ له راکړي. اے کریم الله، د ظالمانو نه او د ډاکوانو نه او د غلو نه د دې چاپیرانو نه اے مهربان الله ته موږ خلاص کړي. اے کریم الله، دا ملک ترې وساتي. اے الله، د دې ډاکوانو د غلو نه د دې ملک حفاظت وکړي، د دې ملک د خزانې حفاظت ترې وکړي، د اسلام حفاظت وکړي، د مسلمانانو حفاظت وکړي. اے مهربان الله، موږ ټول دینداره کړي، زموږ بچي دینداره کړي. اے مهربان الله، اے الله، کلمې والا یقین را نصیب کړي، د مانځه حقیقت را نصیب کړي، د قرآن نور زموږ سینو ته ورکوز کړي، عالمانه ژوند را نصیب کړي، ذاکرانه ژوند را نصیب کړي، اخلاق زموږ ښایسته کړي، اخلاص په من کې پیدا کړي. اے مهربان الله، موږ دین د محنت لپاره قبول کړي، زموږ صلاحیتونه په دین باندې ولګئ. کریم الله، زموږ د کور کور نه دین والي روانې کړي. څومره بیماران دي اے کریم الله، ټولو له شفا ورکړي. د ناستې مجمع کې څوک بیماري، په کورونو کې بیماراني، اے کریم الله، د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان بیماري، اے کریم الله، تر دوایانو محتاج نه یې، تر ډاکټرانو محتاج نه یې. اے مهربان الله، ته د منګي وبدارو کې. اے الله، ته د خپلو خزانو نه صحت ورله ورکړي، پریشاني ختمې کړي. اے الله، مصیبت زدې د مصیبتونو نه اخلاص کړي، قرضداري د قرض انتظام ورله وکړي. اے مهربان الله، زموږ څومره اعزا قربا متعلقین محبین اشنا ناشنا مشران کشران د دنیا نه رخصت شوي دي، ستا نه علاوه هېڅ سره نشته، په تورو خاورو کې پراته دي.
خپل غم درد هغه چاته بیانولی نشي الله دا هغوی په حال رحم وکړي ای الله مغفرت نصیب کړي ای الله د هغوی هغه دایمي ابدي زندګي ښایسته کړي زموږ دعاګانې د ټولو په حق کې قبول کړي ای الله څومره بې اولاده دي نیک او صالح اولاد ورته ورکړي څومره د رشتو په باره کې پریشان دي مهربان الله ټول نیک او صالح رشتې ورکړي د ټولو باندې بیړۍ روانې کړي د کوم کورونو کې ناچاقیانې دي خفقانونه دي جنګ جګړې دي مهربان الله په اتفاق او اتحاد باندې بدل کړي اے الله زموږ د کورونو دین ولې روانې کړي زموږ دعاګانې قبول کړي اللهم آمین بحرمة النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم وبرحمتك يا رب